الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محبوب دیدن دپارا زمحشر تا خوشحالی گم محبوب دیدن دپارا زمحشر تا خوشحالی گم چی دل بر پکی دیشی دا محشر اختر زماده سبحان اللہ ہزار علامت رستا کے حران محبوبہ لگے کرم شنصیب دلا ایمان محبوبہ سبحان اللہ کائنات دولہ ذرے کمی روحنا کی رب فہر نفس قسم پر ربطان قربان محبوبہ سبحان اللہ ازل نظر ابد ہردم درب دا علم کشمار وید تکرار بڑے تعظیم دا حق بیان محبوبہ سبحان اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مغفرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعلى والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ديرو قدردان مشران وكشران رب لا يزال رب بنياز لا شكر ندي مغتاثری دون جہان کے سردار آقائے نامدار دخبل امت غمخوار اخبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کے مومنان مسلمانان پیدا کریو پا جمع الحمدللہ 31 دسمبر چدے دادا غازی اسلام غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ یوم وصال پکم اور ازباندی چدی مبارک اللہ میاوالی پا جیل کے پانسی ورکڑے شوی دا او پا شہادت مانے رسیدلے دے دا حغ اور ازدہ غازی المدین چی وہ دا لاہور کے دا یوام کورنے سر تعلق ساتا دا پلارے توالے مننمو دا پیشین لوارو او دا بچے چې و دا د خپل پلار سره په دکان کې ناستو څنګه چې عام طور باندې پیشور افراد چې وي هغې خپل پیشه چې د خپلو بچو ته منتقل کوي که په دکان کې که په پټي کې که په هر ځای کې بچې لګیا وي د خپل پلار سره هغه هنر زده کوي همدغه رنګې دیم چې کوم دی د خپل پلار سره به ناستو او دغه خپل هنر یې کو د خپل کار هغې کې مشغولو یو بدبخت گستاخ چې دی زما د محبوب علیہ السلام مبارک پشان کې گستاخی وکړه د هغه بدبخت نوم راجپالو او د هغه گستاخی چې وا په دې باندې مسلمانانو زلونو ته ډېر تکلیف ورسېده غازی المدین رحمت الله تعالی علیہ الله په کریم جل جلالہ د دې کار د پاره منتخب کړ ډېر اوږده واقعه ده د دغې ګستاخي څنګه وشوه بیا دا خبره راجپال پورې څنګه راغله
مختصرا درته دا وایم چې دا د الله کریم جل جلاله انتخابي، بس د انتخاب الله پاک وکړ چې یو داسې سړی و ماشوم هلک و د 21 کالو عمر و او د خپل 21 کلن عمر کې محبوب علیه الصلاة والسلام عشق او مینه محبت یې په زړه کې و او دا حقیقت دی چې د حضور علیه السلام مینه چې دا نه عمر غواړي، دا نه دې ته ګوري چې دا انسان چې دی یا ډېر بوډا دی یا دا ډېر ځوان دی یا دا ډېر ماشوم دی. عبدالرحمن بابا فرمایي هر چې حب د عاشقۍ لري په زړه کې که په قطع 100 ساله وي هم زلمی دی. هر چې حب د عاشقۍ لري په زړه کې که په قطع 100 ساله وي هم زلمی دی. او عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل، عاشقي د سلیمان بادشاه غمی دی. او که د خلکو په نظر کې مړنی دی خو خوار عاشق د معشوقې د کوڅې سپی دی. او هر چې ځان د یار پسپو کې ور داخل کا نور حاله به ورته وایم چې سړی دی. او ما د رب د یار له غمه بېغم نه کا، دا په ملک د عاشقۍ کې لوی ورانی دی. او عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل، عاشقي د سلیمان بادشاه غمی دی. او هر چې حب د عاشقۍ لري په زړه کې که په قطع 100 ساله وي هم زلمی دی. او زه رحمان د یار نه خوښ یم چې وفا که او که وفا نه که جفا که سو تیرې دی. عزتمندو دا عمر نه ګوري چې د عمر څومره دی. حضرت زبیر بن عوام ماشوم دی، د 10 د 11 کالو منځ کې عمر دی. او خبر ورله راغی چې حضور علیه الصلاة والسلام کفارو د مکې مشرکینو محاصره کړی دی په فلاني ځای کې. د مبارک ډایرکټ چې کوم دی په دغه وخت کې کور ته منډه کړه. ماشوم هلک دی د 11 کالو بچی څومره توره یې راواغسته او په منډه باندې را روان دی چې په کوم کور کې دننه زما جانان ناستو د هغې نه بهر ټول مشرکین د مکې ولاړو. دی راغی او د هغې په منځ کې ورننوته او د هغې په منځ کې څوک دی خوا کوي څوک دی خوا کوي، لارې جوړه کړه او لاړه د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک ته مخامخ ودرېده. محبوب علیه السلام چې ولیده ورته ویې زبیره ولې داسې را روانې؟ وی قربان یا رسول الله ما ته خبر راغی چې تاسو مبارکو ته دوی څه تکلیف در رسئ، نو توره په لاس باندې ستاسو د حفاظت دپاره دلته رالم. ماشوم بچی دی، زما کریم آقا مبارک مسکی شو، ورته وی نه زبیره داسې څه خبره نشته، داسې څه خبره نشته، خو دومره خبره ده چې تاله الله نن یو عزت درکو یو سعادت درکو چې دا الله په دې عمر کې چالم نه دی ورکړی. ته د دنیا په دې ماشومانو کې لومبنی هغه ماشوم شوی چې د خپل نبي د دفاع دپاره توره په لاس باندې میدان ته راووتی. دا عزتمندو 21 کلنو 21 کاله هېڅ عمر نه دی. 21 کاله کې ولا انسان په خپله مستی کې وي. دې خبرو ته سوچ او فکر هم ډېر کم وي. مګر عزتمندو چې کله د حضور د عزت خبره راغله نو بیا الله کریم جل جلاله غیور ذات دی. بیا داسې چې کم دی څه کوي د حضور د عزت دپاره داسې خلکو نه کار اخلي چې د انسان وهم و ګمان نه ځي هلته. دا مبارک چې کم دی راغی او هغه ګستاخ یې په چاړه باندې و او د هغه نه کلمې بار ته راوښکلې و هغه یې مردار که. او بیا د هغې نه پس مبارک چې کم دی ګرفتاري ورکړه. یا د میاوالي په جیل کې د اکثریت واقعات چې دي هغه د میاوالي د جیل سپرډنټ را نقل کړي دي. کم چې سپرډنټ نو هغه به دته کتل چې دا خو د ده د واقعات خو عجیبه عجیبه دي، دا څنګه شخصیت دی. عزتمندو د ده باره کې راځي چې د په ناظره باندې قرآن نه ویلې، ناظره باندې قرآن نه ویلې، مګر چې کله جیل ته لاړه زما د جانان دومره خصوصي نظر پې وشو چې بیا به په یادو باندې قرآن وی. په ناظره قرآن نه ویلې مګر چې زما د کریم آقا د هغې مبارکو خصوصي نظر پې راغې نو دا بیا هغه شخصیتو چې د به د احادیثو مبارکو عبارت په یادو باندې وي. دا هغه شخصیتو چې د به چې کوم دی څه چل کو د به بیا د فارسی اشعار فی البدیح به اشعار جوړول، چا به ورته بیا اشعار ووایه دی به شروع شو. یو نظر زما د کریم آقا مبارک ورته چې کوم دی ملو شو، توجه زما د جانان مبارک ورته ملو شوه. او دا خو زمونږ ایمان او عقیده ده چې انسان په 1000 کالو تکلیفونو مجاهدو باندې هغه مقام نشي حاصلولی لکه کم چې په یو نظر باندې زما جانان خپل عاشقانو له ورکوي. عزتمندو لږ د سوچ خبره ده چې هغه عبادتونه هغه ریاضتونه هغه مجاهدې هغه تکلیفونه چې انسان په هغې باندې په چلو باندې او په کلونو کې هغه مقام ته رسي بیا هم پته نه لګي رسي او که نه رسي، بیا هم رسي او که نه رسي. د عشق و د محبت مقام داسې دی جای که زاهدارا بهزار اربعی رسن، مست شراب عشق بیک آہمی رسن.
فارسی او شاعر وی کم زیتا چی عابدان و زاہدان پا سلویخ زر کالا کی ور رسی پا 40,000 سال کی پریازتون و مجاہدو تکلیفون ور باندے ور رسی علتا دا حضور اشک پا یو قدم باندے زان ور رسی دا حضور علیہ السلام اشک پا یو قدم باندے زان ور رسی او پا کم انداز باندے غازی المدین آغا شخصیتو چې د چې کم دی هم دغه واقعه د دغه سپریډنټ ته ویلې ده چې یو ځل مې چې کم دی هم د دغه میاوالی په جیل کې مې معمولی شان سترګې ورغلې نیم بې خوبی حالت کې ومه لکه انسان نیم وده وي نیم ویښ وي چې ومې کتل نو یو حسین او جمیل شخصیت دی چې راغی او ما ته سلام وکړ یعنی د خوب یو کیفیت دی ما ته سلام وکړ وی ما د هغه د سلام جواب واغسته نو بیا مې ته تپوس وکړ چې ته عمره ښایسته او مبارک شخصیت یې ته څوک یې وی ما ته وی چې زه حضرت سیدنا موسی علیه السلام یم زه څوک یم زه موسی علیه السلام یم خانو موسی علیہ السلام او زما غوندې انسان ملاقات لراغلی وجه صدا وی راته وی چې کله نم تا په حضور باندې غیرت کړی دی کله نم تا په خپل نبی باندې غیرت کړی دی او زما د محبوب علیہ السلام دربار لگی نو زما د محبوب علیہ السلام په دربار کې زما د جانان په زبان مبارک باندې یو نوم وی او هغه نوم دی چې علم الدین او علم الدین نو ما وی راشه زه د هغه شخصیت سلام لاړ شم چې د کوم شخصیت نوم د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زبان مبارک باندې راځي په خوږه خوله د یو ځل زما نوم یاد کا په خوږه خوله د یو ځل زما نوم یاد کا بیا به نشي مصیبت کې زما روح او زه چې تا پسې په ګرمو اوښکو جاړم وي په لطف او لذت کې زما روح په قسم دلبره ستا وصل چې نه وي خوښ به نشي په جنت کې زما روح او ما محمد امین خوښ کړی ستا ماتم دی نه دی خوښ په سلطنت کې زما روح یو ځل زما کریم آقا مبارک د دې خپل عاشق نوم چې یاد کړ بس خبره ختمه شوه د یو غلام د پاره د بل شي ضرورت نشته په دنیا کې چې د نوم د دوانو جهانو د سردار په زبان مبارک باندې راشي او دا توجه عزتمند کله حاصلېږي دا توجه اله حاصلېږي چې کله انسان دغه خپل نبی د عزت او ناموس لپاره میدان کې ودرېږي د هغې د حفاظت لپاره میدان کې ودرېږي تاریخ راواله کم صحابه یو یا دو بدر ته داسې ملو شي چې زما جانان مبارک د هغه نه خپل مور او پلار قربان کړي دي اوزار کړي دي ورته ویلي دي چې ستا مور او پلار د تا نه قربان وي مگر هغه صحابه چې چا د حضور علیه السلام دفاع کړې ده میدان کې ولاړ دي حضرت سعد زما د کریم آقا مبارک مخې ته ولاړ دی حضور ورله غشې ورکوي او دا مبارک ډېر بهترین تیرانداز او نشانه باز او نشانه به نه خطا کېده دس غشی بے وشتل چه نشانه بے خطا نتلا زما کریم آقا مبارک بولا غشی ورکول او ورته بے ارم ساد وشتل کوا زما دا دشمنان زمانه تنبوا دا زمانه چکم دے لری کوا حضرت سعد حضور تا مخامخ ولاړ دے یو غشی چه حضور ورکای آپ دشمن باندې ولی روایتو کے راضی چی پا دغا ورز باندې یواز حضرت سعد 1000 نزیات غشی دا حضور پا دشمنانو باندې ورکڑی دی او دا هر یو غشی سره چې کوم غشی بم حضور مبارک ورکاو نو زما جانان به د هر غشی سره ورته فرمایل ارم سعد فدا کا ابي و امي سعد وشتل کوا ټول کائنات وای زمون مور او پلار په حضور باندې قربان ټول کائنات وای زمون مال او جان مور او پلار په حضور باندې قربان ما ته خپل نیا مبارک وي چې بابا جی مبارک به فرمایل چې زه به خپل کور ته لاړم سليمان خیل وتا نو یالته زما مور بیبي چې ما سره ملاو شو نی بابا جی مبارک به فرمایل چې خپل مور به ماته وي زبر سره کې ناستم په کټ کې نو چې خپل مور به راته وي چې بچي لګ اشعار خو راته وایا خو بیا راته هغه اشعار بالخصوص وایا په کوم شعرونو کې چې د زو پلار چې په کوم شعرونو کې د زو پلار د حضور نه قربان کړي هغه اشعار راته ضرور وایا چې په کوم شعرونو کې د زو پلار د حضور نه قربان کړي بابا جی مبارک فرمایي چې ما به ورته دا اشعار شروع کړه تا نه مې قربان شمور او پلار محمد مصطفی تا نه مې قربان شمور او پلار محمد مصطفی اے زما محبوب زما جانان محمد مصطفی عزتمند ټول کائنات وای زمون مور او پلار د حضور نزار شا د حضور نه قربان شا خو عزتمند چې چا د حضور دفاع کولا زما د جانان په دفاع کې ولاړو نو کریم آقا مبارک سفر ما ارم سعد فدا کا ابي و امي سعد وشتل کوا
نن دا اعزاز زتال در کوم او زویم دا سعادت تم حضرت سعد تا مبارک وی دا دبلچا قسمت کے چرتاو چی زما جانان ورتوی سعد وشتل کوا زما مور و پلار دے پتا باندے قربان وی دا عزت مند صدی زما دا جانان مبارک دا عزت او دا ناموس دا دفاع دا پارا حضرت ام عمارہ دا حضور دا دفاع دا پارا ولاڑا دا احد کی زما محبوب فرمائی ملتفت یمینا ولا شمالا ما چکم دے خی او گس طرف تا ندی قتلے الا ورائیتها تقاتل دونی مگر ما قتلے دا چی دا زنانا چی ما ہر طرف تا قتلی دی دا زنانا صنف نازک دے زنانا دا مگر دو حد پا مقابان نے دا غشو پا باران کے دا نیزو پا باران کے دورو پشلنگار کے ما قتلی دی چی ہر طرف تبا میں قتل یو بی بی دا سوا چی دا کم طرف تبا گزار راتا بی بی مبارک بداک کے طرف تا منڈا والا تورا پلاس بودرے دا ما سو قتل دار ام عمارہ میں قتل دا چی دا چا زویم شریک دے دا چا خاوندم شریک دے دا مبارک چکم دے دا خپل خاندان سر ولاڑا دا او زما دا کریم آقا مبارک مخیتا او پا وجود باندے چکم دے سشوی دی پا وجود باندے گزارونم شوی دی او دا سی گزار شوی دے چی دا دے مبارک ولی چی دے نو دا شدید زخمی شوی دے دا غی باوجود حضور فرمائی چی ما قتل دی نو دا زما دفاع دا پارا ولاڑا وا نو چکلے زما جانان دا جان بازی ہو کتا دا دمرا چکم دین حضور ورتوی مبارک شا تو آغا بی بی چی دا خپل نبی دا دفاع دا پارا دے نن تو رو چتا کڑے دا بی بی مبارک تا پتہ لگے دا چی نن خود دریاب دا رحمت پا جوش کرے نن خود جزت سغوارم راتبہ ملاوی گی نن خود دریاب دا رحمت پا جوش کے دے نو بی بی مبارک ضروری یا رسول اللہ زدنا یو بل سیز غالما میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد اگے دا پتوا جداغا دربار دے چپا دے در کی خوچ سم چاگوختی دی ورطا ملو شوی دی داغا نزیات ورطا ملو شوی دی وی یا رسول اللہ دا خو سیدہ خو زبل سم غاڑما وی سغواڑے یا رسول اللہ چی سنگا دل تک من ٹول تا نظاری گو قربانی گو نو ام تک کرنگے چکم دے زدنا موافقت ام دا رنگے دا نزد چکم دے سو دک کرنگی ملگرتیا یا رسول اللہ دا ملگرتیا دا نزد پا آخرت کم غاڑم پا جنت کم غاڑم مونگ جنت کم دے زان نبی المکے زان نمو جدا مکے چھ دے کل مبارک دا پختنا او دا درخواستو کو زما جانان مبارک دوان اللہ سنہ پور تکڑل او اے فرمائل اللہم جعلہم رفقائی فی الجنہ یا اللہ چھ سنگا دلتا زمانہ نجدا کی گی تکلیفونا زما دا پارا تیرائی خدای دا دے پا ایوز کے پا جنت کم زما سر عمل کرتی آگانے نصیب کا زکا عزت مندو دا آغا در دے چھ پدے در کی چاسم غوختی دی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر لوی شخصیت تیر شوے دے چاہتا جی زما جانان مبارک دا عزت ورکڑے دے چھ دا زمون دا اہل بیتو نہ دے آغا سلمان فارسی دا آغا مبارک دا اسلام دا روڑو قصہ خودے روگ دا خوزے پزے بانی یو تجسسو یو چکم دے سو یو تڑپو داغی مبارک و پزلکے او تڑپ داو چیزا دا حق تلاش کوما یاد ساتے چی کم انسان دا حق متلاشوی دا حق متلاشوی دا خپل مفاداتو نہ ہٹ کر اللہ کریم اگر ضرور بھی اللہ رے برابر ہے دے دا حق متلاشیو گرزے دا پا یو راہب باندے آخر دا چی مدینہ منورے جانان مبارک پا وطن کی بطور غلام راگے او یو زلے چکم دے برا پا کجوری ونے تا خطلیو او آقا چی دا چا غلام و اغلان دے ولاڑو دو کور سرشیو واپا دبان دے خرشیو او ناسا پا چکم دے یو کس راگی و اغول دا زیر ورکوی دا غرنگے یو کس را روانی زیر خود دا پارا پاک وقت کی خو اغیب بطورے دا غوی زیر نو یعنی بطورے دا وی چی دلتا خو یو دیر لویا معاملہ را روانا دا وی دا غسی یو کس را روان دے و خلق طول کو باتا وطلی دی او دا غیب پا استقبال پسی ہوئی چی دا بچے کم دے نبی دی دا اللہ او دل تک ہجرت کئی دا مبارک چی ووری دل وی قریبا بچے دا لان دے را پریوتے وی دا دیر خوشحال ہے نا دا دومرا خوشحال شم زر لان دے را کشو او آخر دا چی پٹ پناہ زان دا حضور دربار ترا ورسو اس دا در تویما چی دے حضور علیہ السلام پا در کی ملاوی گی سس
نن چې قومونو دا در پرېښود او د IMF په در کې خپل سرونه ورکړل، همدارنګې چې کوم دی د یورپی یونین په در کې خپل چې کوم دی څوک ځان هغې ته ور وسپاره. دا د نن چې کوم معاملات کېږي تاسو په وړاندې باندې دي، څه لګېږي فلاني فلاني شیانو باندې 300 شیانو باندې نوې ټیکسونه ولګېدل. دا مینی بجټ پیش شو او دا به داسې چې کوم دی سیلاب د ګرانۍ راشي او داسې به راشي. مې سیلاب به ولې نه راځي چې دا کوم در نه تا ته دنیا هم میلاوې ده آخرت هم میلاوې ده. هغه در دې پرېښود او د مغرب چې کوم دی قدمونو کې د ځان وغورځو نو دا شی خو به وي چې کوم اسلام تا باندې صرف 2.5% ټیکس یې ښوده د زکات په صورت کې او هغه هم په غریب باندې نه یې ښوده. نن خو ستا د هر غریب د سرمن نه به راوباسي، هغه په مالدار باندې ښوده او غریب له یې ورکاو. خو چې تا هغه اسلام پرېښوده او مغرب زده نظام ته د ځان ور وغورځاو، نن جاړې اوړه ګران شو او دا ګران شو، چینی ګران شو او دا چلو شو دا چلو شو، پټرول دی او ډیزل دی او داسې معاملې دي. دا هر یو شی به د دې نم په سل چنده سیوا باندې ګرانېږي. دا یاد وساته دا سیس چې کم دی څه کېږي ته دې وطن کې چې د اسلام نظام ته د ځان نی ورکړې ته سوکاله ورځ لیدلې نشي، په سترګو هم نشي لیدې. په دې وجه باندې عزتمندو چې کوم در نه الله دومره څه ورکړي دي چې دا مبارک راغې نوی چې راغلم نوی اول میزان سره چې کوم دی لږ څه مال راوړه او ما د حضور دربار کې پیش کړ چې قربان دا صدقه ده. حضور علیه السلام مبارک صحابو ته حکم وکړ چې دا زموږ چې کوم دی دا وخوره، په خپله حضور نه خوړه. نوی ما ته چې کوم د نبوت لومبنۍ علامه وه چې ما ته دا ویلي شوي و چې دا نبي چې دی دی به صدقه نه خوري. نو یا هغه یو علامه خو چې کوم دی څه شوه هغه خو ما په سترګو باندې ولیده. په دویمه ورځ مې بیا چې کوم دی څه کجورې او څه مال راوړه، ما وی قربان دا تحفه ده، هدیه ده. وی حضور صحابو باندې مخړو په خپله باندې امتنه وخوړه. نو درېیمه تمنا مې پاتې وه چې هغه مهر نبوت و چې د حضور علیه الصلاة والسلام د اوږو مبارکو په منځ کې وي. ما وی چې خدای پاکه دا به څنګه وینم. وی یو ځل رالمه چې مې کته وي حضور علیه الصلاة والسلام مبارک چې دی نو هغه په جنت البقیع طرف ته تللی دی. وی زه رالمه او چې څنګه رالمه نو په دې چې کوم دی څه کېمه په دې سودا کېمه چې زه به دا څنګه وګورم. کله داسې یو طرف ته تاوېږم کله بل طرف ته. وي زما جانان مبارک مسکې شو، وي ما ته وی چې راشه چې دا سودا دې ختمه کړم. راتاو شو زما کریم آقا خپل مهر نبوت ما ته وښود. بس وی چې څه نشانه وي یا خو ما چې کوم دی ولیدې ایمان مې راوړه. د هغې نه پس مې حضور ته وی قربان دا خو ډېره ګرانه ده، زه دلته چې راځم هم تاسو له پټ پټ راځم ځکه چې زما اکا چې دی هغه یهودي دی، هغه ما چېرته تاسو ته راپرېږدي. نو زه خو غلام یم، نو دا ستاسو غلامۍ ته مې چې کوم دی مکمل نه راپرېږدي. قربان داسې څه وکړه چې زه د دې غلامۍ د غلامۍ نه خلاص شمه، ځکه چې دی په اولنو جهادونو کې هم شریک نه شو د هغې د وجې نه. قربان داسې یو کار راله وکړی چې زه دې نه خلاص شم. زما جانان مبارک راته ووی چې وکړه خبره وکړه د خپل اکا سره، د خپل اکا سره خبره وکړه، یعنې مکاتب شه وکړه ورسره خبره. او الله پاک به خیر کړي. وي زه چې لاړم نو هغه هم یهودي و، نو هغه راته وی چې داسې چل دی، داسې شرایط یې راته کېښوده، داسې شرایط چې هغه زما دپاره د سره چې کوم دی ما ته ښکارېده نه چې دا وي. هغه په خپل زړه کې وی چې دا خو داسې شرایط دي چې ټول عمر به هم دې کې تېر شي. ما ته وی چې زما 300 ونې د کجورو داسې پکار دي تر هغې وخته پورې چې تر څو هغې کجورې او میونې ورکړې. تر هغې وخته پورې د نه آزادوم چې ماله 300 بوټي نال کې او بیا د هغې حفاظت کې او په دې 300 کې یوم کم نی. 300 په 300 باندې کله کجوري شروع کړي نو بیا به آزادېږي. نو دا د هغه خپل کې وی چې دا داسې شرط دی چې د دې کې به د ټول عمر تېر شي. او 40 اوقیا سونه چې دا سره زر چې دا د راله نی راوړې ته نشي آزادېدی. د 40 اوقیا سونه قیمت د نن سبا د کروڑونو روپو دی چې دا د راله نی راوړې ته نه آزادېږي. وي زه رالم د حضور دربار کې مې وی قربان معامله خو نور هم ګرانه شوه. ولې ګرانه شوه؟ ځکه ګرانه شوه چې زه به 300 بوټي نال کومه او دې ته به بیا زه خپل عمر تېرومه، دا به بیا غټېږي، د هغې نه پس به دا میوه ورکوي. چې دا میوه ورکي په دې کې کامیاب شمه نو اول خو دا دومره ګران کار دی. نو 40 اوقیا سونه به زه د کوم ځای نه راوړم. زما جانان مبارک وفرمایل چې هېڅ خبره نه ده، سبا له زه چې ځو دا بوټي ټول نال کو. کریم آقا صحابو ته وی د دپاره بوټي پیدا کړئ. بوټي پیدا شو، حضور ورسره په خپله باندې شو او زما جانان خپل د برکت لاسونه پکې شامل کړل. حضرت سلمان فارسی وی چې کال تېرېده نو کال کې دننه ټول د کجوري بوټي غټ شویم دي او هغې ټولو بیا میوه هم ورکړې ده. دلته به بابا جی وی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد راشد. حضور درته خزان اس پارا صدا سیدی چې پدې کې نشتا.
دنیا هم شته دی او آخرت هم شته. وی بیا یو ځل چې کوم دی د یو جنګ نه حضور مبارک له سونه راله، داسې د چرګې د ها چې کوم دی د هغې په شکل کې یعنې دومره وه. وی ما له حضور آواز وکړه چې راشه دا واخله او لاړ شه دام ادا کا. وی ماړه کې وی چې قربان یا رسول الله، ما وی چې قربان یا رسول الله دا خو ډېره لږه ده، دومره لږه ده، وغې خو ما نه ډېره سونه غوښتلې ده. وی حضور راته وی چې ته لاړ خو شه ناب خو یې کور سره تول خو یې وکړه. وی چې زه لاړم او هغه زما جانان چې ما له کومه سونه را کړې وه چې په ظاهرا لږه ښکارېدله، خو چې ما هغه ته تول کړه چې کوم 440 اوقیا وه د هغې نه زیاته چې کوم دی هغه توله وه. الله کریم مال ازادي را کړه. دا عزتمندو د حضور در ته نن ځان په هر دغه کې چې کوم دی ځان د مغرب در ته اوس پاره قوم دیم تباہ و برباد کو، قوم دیم تباہ و برباد کو، ځان دیم تباہ کو، قوم دیم په عذاب کې کو. همدارنګې چې کوم دی ټول وطن خلق چې دي دا په واجبه کیفیت کې مبتلا دي. عزتمندو ځکه وایم چې د حضور د در نه چاته معمولی غونډه قسم ملو شوي دي. خبره مې د غازی المدین کوله چې غازی المدین 31 دسمبر باندې چې کوم یوم وصال دی په هغه ورځ باندې قدردانو چې دا مبارک سکای، دا مبارک په دک ورځ باندې چې په سباله باندې پانسی ورکول کیږي. نو په نن باندې د پنجاب یو مشهور شاعر استاد عاشق لیر دی ول راغې. نو غازی المدین ورته وی د موجوده حالات په حواله سره چې کوم دی ماته یو شعر وایا. نو هغه استاد ورته وی زه به درته رستو وایم، اول راته ته وایا. غازی المدین ورته په دک وخت کې شروع شو، فی البدیع د فارسی اشعار ورته شروع کړل، دا د حضور نظر ویږه دی باندې. فی البدیع ورته شروع کړل، من عاشق سرمستم ازدار میندیشم، من عاشق سرمستم ازدار میندیشم، پروانه جابازم از نار میندیشم، چو عاشق گلزارم از غیار چه دارم، چو عاشق گلزارم از غیار چه دارم، چو گنج به دست آمد از مار میندیشم، با دوست چو مشغولم دشمن چه کند بر من. فرمائی چې زه د حضور علیہ السلام عاشق ما، چې عاشق من عاشق د دار نم یریږي، سوال نه پیدا کیږي چې عاشق د دار نو یریږي. څنګه چې پتنګ او پروانه په اور باندې ورځي د وزرو د سیزلو پروا نه. زه د حضور عاشق ما، زما د دار نه څه پروا ده، زما څه پروا ده چې ما ته مخامخ د 500 پړې دی، زما څه پروا ده چې زما یو جان دی. هر ساعت می روح ہزار ہزار کر رہتا، زارے دے لتاؤم دغه میں منشا ده، استاد عشق په پت میں وجنی سے غوغا ده، سر راپور تکڑا عجب تماشا ده، بل قصور میں غماز نوینی قسم دے چې ستا مینا زما جمله مدعا ده، زهم خوخیم چې لتان قربانی شم د ازل نه میرا وړې دا سودا ده، او هر ساعت می روح ہزار ہزار کر رہتا، زارے دے لتاؤم دغه میں منشا ده، او پاک زیبا د محمد امین محبوب دے، ستان نامہ پاک محمد مصطفیٰ دے. با دوست چو مشغولم، با دوست چو مشغولم دشمن چکند برمن، چو گنج بدست آمد از مار بیندیشم. زس پروال رما زد خپل محبوب سر مشغولم، زما جانان مبارک زمانہ خوشحال دے، او چکل دومرا لویا خزانہ زما پلاس باندے راغلے دا، چو گنج بدست آمد دومرا لویا خزانہ زما پلاس باندے راغلے دا، از مار ما اندیشم. زبیا سه پروا ساتم چې ما بدلته مارو چی د دشمن پروا می نشته، دومره لویه خزانه الله پاک مال لاس لرا کړی. عزتمندو خبره بالکل حاصل صرف یو دی او غدا دی چې کوم انسان هم د خپل نبی د دین د پاره د خپل جانان د عزت او ناموس د دفاع د پاره د ختم نبوت چې کوم دی د دفاع د پاره میدان کې ودرېږي، والله الله کریم جل جلاله دا دنیا هم خیسته کوي او د آخرت هم خیسته کوي. بس دا حاصل د خبرې دی که مونږ هم تاسو نن چې کوم دی دا د ځان سره عهد وکړو چې ان شاء الله تعالی مونږ به د ژوند په هر ساعت کې، په هر سیکنډ کې، په هر قدم کې د ټولو نه لوی د جزان ته مخامخ ساتو، هغه به صرف د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام رضا ساتو، د هغه د دین خدمت به ساتو. یقین وکړئ چې زمونږ به الله کریم جل جلاله د ژوند چې دا کوم تکلیفونه مونږ ته مخې ته دي دا به الله ختم کړي. مونږ که نن د دې نظام اسلام د پاره په محنت سره په کوشش سره مونږ میدان کې ودرېدو، دا مونږ د زړه عزم وکړو چې با زمونږ ملګرتیا، زمونږ دوستی، زمونږ رورولۍ، زمونږ منډې، زمونږ مال لګېدل، زمونږ قدمونه، دا به زما د جانان د دین د پاره، دا به زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د عزت او ناموس د پاره د حفاظت د پاره.
او موږ د دې دنیا د الله لاب نزان راخدا کو او دا د تانې تحصیل د ملګرتیا او دا چې کوم د نالې ملګرتیا او دا د جاپ او د نوکرې ملګرتیا او دا یاری دا او دا دوستی دا او دا رشتہ داری دا دا برادری دا دا قومیت دی والله که د دې نه مزان راوویست او په دې وطن کې مو د نظام اسلام د پاره خپل جدوجہد شروع کو الله کریم جل جلاله په ورځو کې زمون حالت بدل نه کو بیا راته وای په ورځو کې به دا حالات بدل وي خو چې نه داسې وي چې دا کوم حالت موجوده روان دی کوم حالت موجوده روان دی تاسو یقین وساتئ دا خو 2021 دی دا په ختمېدو دی او د 2022 چې کوم دی په اول ورځ د غټې غټې تحفې تیاری کړي دي مگر یاد ساتئ قدردانو چې دا 3022 او 3023 راشي بیا هم د پاکستان حالت نه بدلیږي داسې دا به ورځ په ورځ باندې دا چې کوم اوسنی لهر را روان دی د ګرانۍ او دا په کم کوی کې تاسو ورغورځئ یقینو کې غریبانانو ته خو ګرانه ده په دې کې به د مالدارو هم چغې وځي هغه خلک چې هغې سره ډېره پیسه ده او ډېره پیسه ګټي د هغې چغې به موځي عزتمندو دا اسانې خبرې نه دي وجه دا ده چې موږ نظام اسلام ته شا کړې ده چې په کوم نظام کې الله جل جلاله رعایل عزت ورکړی دی که موږ نن هم انشاءالله تعالی د دې نظام دپاره خپل ملا وتړله الله کریم جل جلاله به زمونږ دا مشکلات آسان کی یو ځل الحمد شریف او درې ځل سوره اخلاص ولولای چې د غازی المدین شهید رحمت الله تعالی علیه پر پسې دې تحفه پیش قیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له امین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہ کریم جل جلالہ سمجھو بھی سمجھو لست خپل دربار کې قبول او منظور کې ثوابونه دوان جهان سردار آقا انعامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم پر روح اقدس پسې اطهر منور و معطر پسې هدیتا تحفتا تعظیما تکریما ادبا احتراما شوقا ذوقا محبتا پیش کو خدای مبارک بڑے ډېر خوشاله جمله مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات غازیان اسلام شهداء اسلام بالخصوص غازی ناموس رسالت شہید ناموس رسالت جناب حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خدا بطور ہدیہ تحفہ پیش کو یا اللہ کریم جل جلالہ خدا پاک تے قبر تک تسکین و خوشحالی ملاو کی اور یا اللہ کریم دا غازی اسلام پتو پھیلتا سو یقینو کہ پرون نبل اور غازی مزار تلاڑ مالتا چما حالات و قتل میانی صاحب قبرستان کے لوے لوے جاگیردار او نوابان او خانان خختی و یقینو کې کداغي هغه قبر نه دوړې لري کولو دپاره څوک شته یو فاتحې لوستلو دپاره څوک شته او بل طرف ته غازی المدین پروت دی 21 کلن نوجوان د لوهار بچی څوک لګیا دي ختمونه کوي څوک درودونه وایي څوک ذکرونه کوي څوک تلاوتونه کوي او څوک چې کوم دی لګیا دي د ګلاب یو دغه د 90 سال نه شروع ده دا سلسله حالان کې نه غټ عالم نه شیخ الحدیث نه یو گورنر او صدر خپل نبی باندې غیرت کړي او خدای پاک زمونږ په سینو کې دغه جذبې را بیدار کړي یا الله کریم جل جلاله زمونږ په سینو کې دغه جذبې را بیدار کړي خدای د دین متین خدمت مو نصیب کړي خدای حضور امیر المجاهدین حضرت قبلہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی نور الله مرقده الشریف هغې مبارکو چې کوم مشن مونږ ته پرېښودلی دی خدای پاک د هغه مشن د تکمیل توفیق را نصیب کړي یا الله قدم په قدم باندې خدای د خپل ژوند د آخري ساه پورې خدای په دغې باندې زمونږ استقامت نصیب کې په اخلاص او للهیت سره خدای پاک دا سلسله په مخکې باندې بوت لري کې زمونږ ټولو نه خدای پاک راضي شي آخره خاتمه په ایمان کې د ایمان زواله مو ساتي د مدرسه خدای پاک د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دین باندې همیشه دپاره خدای قایم او دایم او آباد لري کوم کار چې شروع دی خدای پاک ته د خیر جمله اسباب برابر کړي څومره دوستان چې په دې کې موږ سره تعاون کوي الله کریم جل جلاله دې په مال حال کې برکت واچي حاجی آباد شریف خدای په دین باندې همیشه قائم او دائم او آباد لري د تصوف او سلوک د علم او عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز یې وګرځي خدای پاک دې ځای سره چې د چا عقیدت دی محبت دی خدای د دواړو جهانو خوشحالۍ ورله ورکړي که د چا عداوت او دشمني دا خدای په محبت او په دوستۍ باندې بدل کړي او یا الله کریم جل جلاله په دې وطن باندې خدای زر تر زره د اسلام نور نمودار کړي او خدای د اسلام رڼا پرې راولي چا چې پکې د اسلام د نظام مخې نیولې دي خدای ته د خپل قهر او غضب په څپېړو باندې وواله کې او یا الله چې کم خلق خدای په دې وطن کې د اسلام دپاره لګیا دي
د نظام اسلام د پاره هر څوک دی په هر جامه کې دی هر قسمه کوشش کوي خدای ته ورته د خیر او د برکت مخې کلاو کې یا الله کریم ته ورته د خیر او برکت مخې کلاو کې او یا الله کریم جل جلاله دې وطن له مخلصین او پاکان خلق ورکې د بغیرت او فساق او فجار او یا الله کریم ستاد دین د دشمنانو نه د کرپټو نه د نا اهل نه خدای نور دا وطن په خپل ځمان کې وساتي مونږ ټول نه خدای لحظه په لحظه سکند په سکند د دین متین کار واخلي اخر خاتمه په ایمان کې خدای تحریک لبیک یا رسول الله ته د حضور د دین د پاره په هر میدان باندې کامیابی ورکې یا الله ته د قائدین حفاظت وکړي بالخصوص د قائد محترم قائد عظیمت جناب حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظه الله خدای ته حفاظت وکړي یا الله دا ګلستان تل تر تل خدای د امت مسلمه د خیر خوای د بار آباد لري د موږ ټول ناراضي شي صلی الله تعالی